أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين زما ورونو دا سوره بقره دا آیات اول دویم دی نن پر دې درته ګایږم چې زموږ په علاقه کې که سنیان دي که شیعیګان دي که دیوبندیان دي که بریلیان دي که تبلیغیان دي که پنجشیریان دي که صیفیان دي که هره ډله ده هغه د الله د دغه نازل شوي کتاب دا ټوله چې دي د دغه رب کائنات د قرآن څخه د خولې اقرار کوي ځان پر وژني خو لیکن په دې کښې کوم څه او دننه لیکلي دي کوم د الله دین چې کې موجوده دی هغه یو هم نه مني په دې کې نن پر دې بیان درته کوم چې انسان مړ شي آیا دا روح برته واپس دغه دنیایي قبر راځي او که نه نو زما ورونو او منتج الله کې موږ وایو چې والبعث بعد الموت پس له مرګه ژوند حق دی په قیامت باندې لیکن موږ ته په ادرو کې د مړي په وخت باندې چې کله موږ پټوو مولایان راته وایي چې اوس رو راځي په دننه نوځي د دسه حساب کتاب کیږي زما ورونو دا عقیده ده دا کتاب قرآن پاک قرآن شفا د دې خلاف عقیده ده دا که عبدالجبار دا عقیده لري که د عبدالجبار پلار دا عقیده لري که د عبدالجبار خاندان دا عقیده لري که د مسلمان به دا عقیده وي چې په قیامت به رب کائنات ما را ژوندي کوي په دې دنیا کې زه مړ شم زما بدن به خاورې کېږي هغه که مې چیرې په قبر کې پټ کې خاورې کېږي به که مې د بندې تس کې هلته به بوی کوي حیوانانو او مرغان به خوري لکه هندوان چې وسوځي د هغو دپاره م عذاب شه زما ورونو دا د رب کائنات کتاب دی په دې کې نجات دی د خولې اقرار به وي د زړه تصدیق به وي په عمل به ثابتوو دا قرآن به منو که خالي د خولې اقرار وي دا ایمان نه دی زما ورونو لکه څرنګه په دې آیات کې رب کائنات ارشاد دی چې ذالک الکتاب دغه کتاب چې دی لا ریب شک پکې نشته فی په دې قرآن کې هودن دا لار ښایي للمتقین پرهیزګاره مسلمان دی زما ورونو که چیرې موږ د الله قرآن خالي په زباني طور ومنو نو دا ایمان نه دی زما ورونو ایمان هغه دی چې په خوله دې اقرار وي او په زړه دې او تصدیق وي زما ورونو که چیرې داسې نه وي په سوره الاعراف کې د رب کائنات ارشاد وي نو زما ورونو بیا به موږ تر دغه آیات لاندې راځو لکه څرنګه چې د رب کائنات حکم دی او نبي ته کړی دی چې الف لام میم را تلك آیات الكتاب هو الذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون زما ورونو دا سوره را دی او دا آیات اولنی دی وای تلک آیات دا قرآن پاک آیاتونه دي والذي هغه رب انزل چې نازل کړی دی دا قرآن الیک و تا ته نبی علیه السلام د کومې خوا راغلی دی من ربکم او له جانبه د رب ستاسو دغه من ربک دا قرآن چې دی دا ستا د رب څخه دی الحق چې حق دی ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو چې لا یؤمنون نه مني زما ورونو
د خولې اقرار هر یو کوي، د زړه تصدیق هر یو کوي، او په عمل باندې چې ته ورته پیش کې په هغه پوه کې بیا نه مني، بیا په خوله انکار هم شي او په زړه باندې د هغه منکر هم شي. صرف په خوله ویلو باندې مشتي نه سو خلاصېدلی. زما ورونو خبر همدا درته کوله چې انسان مړ سولو باید چې دا قرآن موږ زده کړو، په دې سره عمل وکړو او تر بل پورې ورسو. دلته د رب کائنات ارشاد وي، هغه کې باید چې موږ په خپلو سترګو باندې، په خپلو غوږو باندې، په خپل عقل په زړه کې ځای ورکړو. که چیرې موږ دا د الله قرآن نه منو او نه وایو، نو باید چې بیا زموږ د کافرانو فرق نشته. الله وایي کیف تکفرون بالله وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. الله پر سره کمانی تاسو انکار کوئ بالله په الله سره، کنتم واس تاسو امواتن مړي واس. الله وایي ته د مور په نس کې 4 میاشتې 10 ورځې مړ ولې، الله وایي ما ژوند درکړي. په حیاکم بیا مې راژوندي کاس، الله وایي چې راژوندي مې کې دې دنیا کې 10 کاله 20 کاله ورځ ګانټه منټ تیر کړي، 1000 کاله هر څه تیر کړي. ثم یمیتکم بیا زه تاسو وزنما، ثم پس تر دې ژوند یحییکم بیا به زه او راژوندي کوم په ورځ د قیامت باندې چې راژوندي مې کا. ثم الی بیا به دغه الله وخاته ترجعون ستاسو ورګرځي. زما ورونو دغه د قبر په دا ځای کې عذاب نشته، په دا ځای کې ژوند نشته. ژوند چې دی په جنت کې دی د مؤمنانو، او د کافرانو د مشرکانو ژوند چې دی په جهنم کې دی. د کافرانو هر څه چې دی پیلار چې سړی مړ شو د هغه عذاب و ثواب پر روح باندې دی. دا بدن سره هېڅ نشته، دا بدن ختم شي وروره بیا دې دنیا له دا بدن له روح نه راځي. که څوک وایي راځي، هغه د الله د قرآن څخه انکار کوي. لکه سوره المؤمنون کې د رب کائنات ارشاد په 99 نمبر آیات کې دلته چې کله د انسان روح خیږي، هغه انسان څه کوي؟ هغه خواست کوي هلوی حتی اذا جاء تر هغه ساعته پورې چې راشي احدهم الموت، یو په تاسو کې هغه لره مرګ راشي. نو قال هغه انسان وایي وای ربې رب زما ارجعوني ما را واپس کې دې دنیا ته چې زه برته دا روح راشي په ما ننوځي، زه راژوندی سم چې دپاره لعلي اعملو چې زه عمل وکړم صالح نیک، بیا به زه توحید منم، سنت به منم، زه به بدعتي نه یم، زه به مشرک نه یم. یا الله زه به نیک عمل کوم. فیما په هغه دنیا کې ترکتو چې ما پرېښوده. کله هېڅ وخت دا نشي دا ستا روح دا بدن ته نشي راکېدلی، نشي راواپس کېدلی. انها کلمة دا یو وینا دی چې دی کوي، هو دا سړی چې دی دغه روح چې ده قایلها دی وایي. ولې ومن ورائهم د دو مخته برزخون یو پرده ده الى یوم یبعثون تر هغه ورځې تر قیامته پورې چې دوی مار ژوند دي بیا به دا روح راځي. زما ورونو دا د رب کائنات کتاب دی، 18مه پاره ده او 23م سورت آیات چې دی او 99 دی. نو په دې کې معلومه شوله چې روح دې بدن ته نه راځي، زموږ عذاب و ثواب چې دی هغه پر روح باندې دی. لکه سره کم چې زما ورونو د کافر روح چیرې دي؟ د رب کائنات ارشاد دی په 26مه پاره کې 43 آیات چې دی 20م دی. فکیف اذا توفتهم الملائکة یضربون وجوههم وادبارهم. نو رب کائنات وایي څه حال وي
په هغه وخت کې کله چې ملائک د دې ارواحان اخی یضربون وهیه وجوم پر دا مخونه باندې او ادبار په شاګانو باندې دا ولې دا په دې وجه سره شدید الله د دین څخه مخ اړول انکار یې کړ زما ورونو د مؤمن رو چیرې دي د رب کائنات ارشاد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ایرو آرام نیونکې راوګرځه خپل رب ته او ته د رب سره راضي او رب د تا سره راضي دی چیرې ولاړه سه فادخلي في عبادي نن زما په بندگانو باندې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وادخلي جنتي او داخل سو جنت زما ورونو د مسلمان رو جنت ته ځي د کافر رو جهنم ته ځي سوال کتاب د رو سره دی د بدن سره د قیامت څخه مخکې سوال کتاب نشته دغه لاسونه به بیا په قیامت باندې پر موږ ګواهي ورکوي دا خوله به په قیامت باندې ګواهي ورکوي زما ورونو دغه رقم په حامیم کی سجده شده آیات نمبر 22 دی علاوه وما کنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون زما ورونو رب کائنات انسان ته فرمایي وای تاسو به ګناه کوله تاسو به کفر کوئ تاسو به شرک کوئ ستاسو دا خیالولو چې یعنې په ما باندې څوک نه دي خبر الله وای په دا وخت کې تاسو ځان نسو پټولی د دې څخه چې ستاسو غوږونه ستاسو سترګې ستاسو پوستونه به ستاسو په خلاف ګواهي ورکوي بلکې تاسو دا خیال کوئ چې الله پاک ستاسو دا خیالو دا خیالو چې کوم کارونه موږ کوو الله تعالی د دې کارو څخه په هغه نه دی خبر الله وایي زه ښه خبرم د تی سره زما ملایک دي ستاسو اندامونه به ګواهي ورکوي مځکه به ګواهي ورکوي دا ستا خوله به پر تا ګواهي دا ستا لاسونه به پر تا ګواهي زما ورونو چې سړی مړ سو دې بدن لره رو نه راځي په هغه ورځ به راځي چې قیامت سلو زما ورونو سوره انفال آیات 50 دی ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق الله کاش کتاب لیدلی وای پیغمبر علیه السلام یا مشتی لیدلی وای په هغه وخت کې چې ارواحان باسي د هغه خلکو چې کافران دي الملائکة ملائک یضربون وهیه وجوه پر دا مخونه باندې و ادبارو په شاګانو باندې چې کله رو راویسته په مخ باندې ورکې دغه چاپلاخي وهله ورکو په شاګانو رو راویستله رو چیرې ځي هلته رب کائناتو ته وایي وذوق عذاب الحریق وسوځي الله ورته وایي ویې ګورئ خوند د عذاب یعنې دغه عذاب چې هغه سوځونکی دی نو زما ورونو باید دا عقیده نه وساتو چې رو برته دې بدل راځي رو به په قیامت باندې راځي د قیامت څخه مخکې عقیده ساتل د الله د قرآن انکار دی زما ورونو باید چې موږ دې عقیده وساتو چې هغه د قرآن په مطابق زما ورونو د رب کائنات ارشاد وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي
عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. زما ورونو په دې سوره تحریم کې دوه مثال رب کائنات بیانوي. دوه مثال دا دی: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنها عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زما ورونو د نوح علیه السلام کور والا مشرکه وه، په اوبو کې غرقه شوه. الله وایي ما ورته وویل و دې ته وویل شو د دې روته چې داخل څه د هغه چا سره چې هغه ورته او داخلېدونکي او نور کافران چې وو په قوم نوح چې په اوبو کې هلاک شول. الله ورته وایي او د هغه رقم د لوط علیه السلام کور الله ته وایي هغه ځمکه الله پر واړوله. نو الله ته وایي ورته وویل دوی دواړو ته چې داخل سي د هغه چا سره چې هغه داخلېږي و جهنم ته. و اسیه ته وایي چې د فرعون کور الله هغه و یا رب ما ته په جنت کې کور جوړ کړي. نو الله پاک د هغه روح د اسیه رب کائنات جنت ته بوته، د نوح علیه السلام کور والا د لوط علیه السلام کور والا جهنم ته ولاړو. نو الله پاک دې وس ته فکر راکړي چې دا قرآن زده کړو، په دې سره عمل وکړو او تر بلې پورې ورسو. که چیرې نه ورسوي بیا به زموږ حال د دغه آیات پر رقم باندې هغه دا دی: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وبوایي دي کاش کې موږ د الله قرآن اورېدلی وای، ځان مې په پکړی وای، موږ به نه وای د جهنمیانو نه. زما ورونو په دا وخت کې فاعترفوا بیا به تی اعتراف کوئ، منل به کوئ بذنبهم په خپلو ګناهونو سره، په خپلو ګناهو به اقرار کوي چې واقعي زه کافر وم، واقعي زه مشرک وم، واقعي زه منافق وم، واقعي زه بدعتي وم. نو زما ورونو باید چې موږ د هر ګناه پیچان وکړو. کفر څه ته وایي، شرک څه ته وایي، منافقت څه ته وایي، بدعت څه ته وایي او ګناه څه ته وایي. نو الله پاک دې وس ته فکر راکړي چې دا قرآن زده کړو. زما ورونو دا ورو ووته بیا دې بدن لره هېڅ وخت نه راځي بې له قیامته.